वर्कर से दूर है, भागा हुआ है। मैं ऐलान करता हूं कि ऐसे उम्मीदवार चाहे एमएनए रहा हो या वजीर आला रहा हो, वो टिकट से महरूम होगा। ये है फजल हकीम खड़ा है, जुनेद खान खड़ा है, इमरान सईद खड़ा है। सुने मेरे साथ बाजवड़कर शहीजादा। आखिरी बात, 8 फरवरी योमे हिसाब होगा। 8 फरवरी योम एहतिसाब होगा। और सुन लो इस्लामाबाद के हुक्मरानों, लाइट उठा लो, आखिरी सीन है। खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान खान के साथ है। 8 फरवरी तमाम की अबरतनाक शिकस्त का दिन है। प्लीज आज जाने से पहले 4 नारे लगाने हैं, जवाब दोगे? सबका जवाब ऐसा दो कि मैं आपको न कहूं कि जोर से जवाब दे। इमरान खान जिंदाबाद, जोर से इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, शोहदाए पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। हम खान साहब ऐद करते हैं, आपका कोई बात भी क्या करेगा, सुने तो खुदा की कसम हम पाकिस्तान में फील्ड में बेल्ट बॉक्स में वो इंतकाम लेंगे कि दुनिया याद रखेगी। आपकी बेगुनाही को कौम खिराज तहसीन पेश करती है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, शोहदाए पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान शुक्रिया अदा शमूलियत को वर्कर कन्वेंशन की और बाला वर्कर कन्वेंशन नन वर्करान साबित का कम जरगुन तादाद की पदी शड़ा की दाकम वर्कर कन्वेंशन वशो आया कदा वर्कर कन्वेंशन जमंगा का स्टेडियम की वे या पवाड़े की वे साबित के बाला दी खान अब इंशाल्लाह पीके 11 पीके 13 और पीके 12 और NF5 इंशाल्लाह दानी इमरान खान जोड़े कनन वर्करान वाचवल दरबियात वर्करान मेरा मानना मलक इब्राहिम नाजी से सही दरन हाँ फजल कई भी सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा मानना बिद मुराद तासो बदन तला तक बानी और बल तासो केंद्रीय पर जरिया बानी बचमन जमन वेवर दे मगूरी چې کومه د پیپل پارټۍ یو جلسه شوه چې هغې ته د ضلعي چې څومره انتظامي وه ټوټل پروټوکول هغې ته میلاو او نن د الله تعالی په فضل سره بغیر د بریانۍ نه بغیر د پیسو نه چې د پاکستان تحریک انصاف کوم دا ټایګر دی دیو راوتي یو د کنونشن یې کامیاب کو سار چې موږ د کور نه راوتي وو چې کوم زموږ څخه جبر او ظلم روان و چې کوم سکیورټي موږ ته راټول زموږ علاقې سیل کړو نو هغې باوجود هم د الله تعالی فضل او کرم دی چې دا کنونشن کامیاب شو دا پاکستان تحریک انصاف جیت ده
ان شاء الله تعالی په 8 فروری باندې به د پاکستان تحریک انصاف گونج په پوره دنیا کې وي او عمران خان به د دې ملک نن د ډېر خلکو دا فیصله وکړه چې کوم د رکاوټونو باوجود چې په هر ځای کې هغو ته رکاوټونو باوجود هم دلته کوم تعداد راغی کوم سټنس شو نو زه دا نه ویل غواړم چې یاره دا به دا خلک په خپله فیصله وکړي پاکستان تحریک انصاف ګټله او د هغې د ختمولو کوشش چوچا هم کړی دی هغو بېلله خو صرف اعلان پاتې دی اعلان به کېږي انشاءالله تعالی د دې نه بعد چې زموږ کوم اکټیویټیز دی به موږ کوو زه د تحصیلي شرینګل ورکر د تحصیلي کلکوټ ورکر د دیربالا ورکر د خراج تحصیل پیش کوم چې پر دې سروز کروټو باندې چې تاسو نن کم کامیاب کړی د کنونشن نو تاسو د خراج تحصیل وړئ او انشاءالله تعالی چې څه ځای کې کوم د عمران خان دپاره قرباني نو د هغې نه موږ شاته کېږو نه دا زموږ عزم دی دا زموږ اراده ده تر هغې پورې تر څو پورې چې عمران خان وزیر اعظم نه جوړ شوی ځکه چې سوچ د عمران خان دی چې اکثریت د عمران خان دی او د هغې په لار کې رکاوټونه جوړېږي نو داسې موږ نه کوو دا زموږ ملک دی موږ پر امن خلک یو زموږ لیډر پر امن دی موږ یې د پر امن احتجاج کال ورکړی او هغې په باوجود هم زموږ په ورکر چې کوم فایرنګ وشو کوم لاټي چارج وشو نو دا نه په اسرائیل کې شته نه په بل ملک کې شته په پاکستان په تاریخ کې لاول موږ دا یینو زه هغه خلکو ته وایم چې دا رکاوټونه څوک جوړوي په پاکستان رحم وکړئ د پاکستان په خلکو رحم وکړئ او هغه سړی پرېږدئ چې څنګه د پاکستان عوام ولاړ دي څوک د پاکستان عوام هغه خوښوي که تاسو کټپوت دې راولئ نو بار دنیا یې هم درسره تسلیموي او دا خو ته پته ده چې IMF ته قرض نه درکوي ځکه بیا به راته وایي عمران خان لاړ شي نو د هغه په خپو کې به پراته وي نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې عمران خان پرېږدئ او د عوامو د شفاف الیکشن چې کوم دا زموږ ډیمانډ دی د هغې یو موږ ته یو پلیټفارم پرووایډ کړي چې د پاکستان عوام خپله فیصله وکړي چې څوک هم راولي نو دا به د پاکستان عوام راولي فیصله به د پاکستان عوام کوي طاقتور خلک به نه کوي ادارې به نه کوي دا به د پاکستان عوام کوي د پاکستان تحریک انصاف ورکر دیربالا شیر افضل مروت گل ظفر اور جنید اکبر ریحان زیب تاسو ته زه سور سلام پیش کوم او بیا د دیربالا چې څومره هم ورکر دي زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم دغه شان حوصلې بلند ساتئ انشاءالله جیت به ستاسو مقدر جوړوي ډېره زیاته مننه فضل قیوم یوسفزی ډېره ښکلې خبرې محمد زاده وردګ راغی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني حمید مراد صاحب ستاسو د چینل او ستاسو دغه ډېره مهرباني شکریه لیدونکو نن چې تاسو ګورئ نو دلته په دې ځای کې باندې د پاکستان تحریک انصاف د ورکر کنونشن انعقاد شوی و چې د هغې ته د میلمه مروت صاحب تاسو ولیدل چې یاره د پاکستان تحریک انصاف کارکونان او ورکران په ډېر لوی تعداد باندې چې کوم دی نو دلته فینډال ته رارسېدلي وو باوجود د دې چې یاره نن په هر ځای کې چې کومې ناکې لګېدلې وې کومه روډونه بلاک شوي وو کوم خلک یې چې کوم دی نو مو لیکلی وو دا به د یو په زه به ویم چې دا به د دې درې دومره خلک به خو چونکې دلته چې کوم دی نو خلک یې په لارو کې ودرولي وو ناکې لګولې وې او بیا تاسو ته معلوم هم ده چې یاره د دغه په مقام باندې د چونکې اتڼ په مقام باندې زمونږ د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو باندې فایر هم شوی دی او هغې کې څه کسان هم زخمیان شوي دي لہذا مونږ د دې خبرې مذمت هم کوو او دا ادارو ته او دغه خلکو ته دا عاجزانه ریکویسټ هم کوو چې مونږ یو شانتې پاکستان یو مونږ یو شانتې محب وطن یو د دې خاورې اوسېدونکي یو د دې خاورې باشندګان یو په مینه کې په زړه کې د دې خاورې د دې ملک او د دې علاقې مینه ده د دې ورکر مینه ده را سره نو زه دا وایم چې یاره د دې نه مخکې په دیربالا کې د پیپلز پارټۍ چیرمن راغلی او هغې ورکر کنونشن کړی او نور ورکر کنونشن شوي دي او هغې ته چې کوم دی نو دیو دغه ورکاوه سیفټي ورکوله هغې ته چې کوم دی نو دغه ورکاوه او زمونږ پاکستان کارکونانو باندې چې کوم دی نو په هغې باندې فایر کوو لہذا په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف کارکونه ورکر ډېر دغه شوی دی غوسه کې دی او مایوسه شوی دی انشاءالله مایوسه کېږو به نه موږ به د دې خپلې خاورې خدمت د دې خپلې علاقې خدمت داسې کوو په هر یو لاره کې چې سخته نه په هر یو لاره کې چې تکلیف نه راغلی هغه لاره هغه دغه لاره نه د کامیابېدو انشاءالله د دې باوجود به انشاءالله په دیربالا کې او په ټول پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ډېره مننه شکریه تھینک یو محمد زاده وردګ صاحب ډېره مننه تاسو وینئ کتونکو راځه راکوشه لږ دا تاسو وینئ چې هر طرف ته چې کوم ټریفک دی نو دا اوس بالکل ورکر کنونشن ډېر په ښه طریقه باندې سرته ورسېدو
الله دې وکړي چې دا خلک په روغ کور ته ورسي او دې کې نور عوام بیا کم ټریفک چې دی هغو ته او ډېره مننه کتونکو ویډیو چا کتلي نیټورک د وجې نه بار بار کټ کېده معذرت غواړو مخې ته شیر کړي ډېره مننه